الحمد لله وكفى وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم. محترم ناظرین، الله جل مجدوه دې په موږ ټولو باندې خپل فضل و کرم وکړي او د دنیا او آخرت خوشحالیانې دې الله پاک زموږ د ټولو نصیب وګرځوي. د الله احسانات په موږ باندې بې شمېره دي او هغه په خپل ځای کې هر احسان ډېر لوی دی. رمضان المبارک د الله پاک د عظیم احساناتونه یو لوی احسان دی. رمضان المبارک داسې عظیمه میاشت ده چې په دې کې الله پاک قرآن کریم نازل کړی دی او په دې کې لیلة القدر ګرځولی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با داسې ورځو شپو کې لکه د رمضان نه راتلو نه هفته لس ورځې مخکې یو خطبه به یې ورکوله او په هغې کې به یې د رمضان عظمت بیانولو. فرمایل به قد اظلکم شهر عظیم شهر مبارک شهر فیه لیلة القدر او کما قال علیه السلام. رمضان المبارک لوی میاشت ده، په تاسو راغه، په دې کې لیلة القدر دی، په دې کې قرآن کریم نازل شوی دی او نور فضایل به د قرآن مجید یا د رمضان المبارک بیانول. زما محترمو، رمضان لوی میاشت ده او دې ته نبی علیہ السلام د الله میاشت ویلي دي. شهر الله د الله پاک میاشت دا هغه میاشت ده چې په دې کې کم فصل کم تخمریزي په رجب کې شوې ده او په شعبان کې د هغې په نیک عمل باندې آبیاري وشي نو د هغې فصل کټایي په رمضان کې بیا الله پاک د هغې بدل ورکوي. دا یو مثال علماء کرامو ورکړی. زما محترمو، الله پاک رمضان کې روزه په مسلمان باندې فرض کړی ده. روزه لوی عبادت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی دی، د الله ارشاد بیانې داسې حدیث ته حدیث قدسی وایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی او ویلي چې الله داسې فرمایلی قال الله تبارک وتعالی، الله فرمایلی دی چې الصوم لی، روزه زما ده، د هغې بدل به زه ورکوم یا زه پخپله د هغې بدل یم. ګورئ، د رمضان کې روزه ساتندونکی انسان مسلمان هغه الله پاک هغه له یو سپیشل پوزیشن ورکړی دی. هغه وی آی پی دی، جنت ته به داخلیږي او په یو بله دروازه به داخلیږي. نور خلک به په عامو دروازو ځي او روزهدار به په یو خاصه دروازه باندې ننوځي. یقال له ریان، چې هغې دروازې ته ریان ویلی کېږي. د رمضان المبارک کې د روزې اهتمام کوونکی کس چې کوم دی د هغه د خولې وږمه الله پاک ته ښایسته ده د بوی د مسک او د کافورو نه. بهرحال او بهر تقدیر، زما محترمو، په دې کې نبی علیہ السلام ارشاد فرمایی شیطانان پکې بندي او د الله د رحمتونو اندازه نشته چې څومره رحمتونه الله پاک په دې میاشت کې مثال نازلی. رمضان د رحمتونو میاشت ده، د برکتونو میاشت ده، د مغفرت میاشت ده. بدبخته انسان وي چې په رمضان کې ځان په الله پاک باندې ونه بخي. الله پاک دې مونږ ټول د رمضان المبارک د اتقاونه د آزادو خلقونه وګرځي او د دوزخ نه الله پاک مونږ بچ کی او زمونږ مملکت
مملکت خداداد پاکستان دے اللہ پاک پخپل حفاظت کے واخلی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.